السلام علیکم دوستانو. د یوې جینۍ د خپلې خوښې واده کولو سره خپل خاوند په ډېر زیات سخت ظلم یې پرې کړی دی چې اوس ډېره په بد حال باندې ده. خپلې مور سره هم لیدل کتل نه کېږي. جینۍ اوس په کوم حال کې ده او مور یې څه وایي؟ ویډیو ته د اخره پورې ګوره چې د دې واقعې نه تاسو خبر شئ او ویډیو هم درسره شریک کوم. پاکستان په لاهور په ښار کې د سویره په نوم باندې یوې جینۍ چې د خپل عاشق سره ډېر په مینه باندې واده کړی و او د واده نه یې ورسره ډېره ښایسته او خوږې خبرې به یې ورسره کولې. دې جینۍ ته به خپل عاشق د واده نه مخکې ویلې بغیر زه د تا نه نشم پاتې کېدلی، غواړم چې تا سره واده وکړم. او د جینۍ هم دا خلک ډېر زیات سخت خوښ و. ورته ویلې جینۍ هم ورته ویلې چې زه هم د تا نه غیر نشم پاتې کېدلی، غواړو چې دواړه واده وکړو. خلک ورته ویلې چې صحیح ده، ته هم غواړې چې واده وکړو، زه هم غواړم چې واده وکړو، یا بسم الله وکړو چې زه دواړه خپلو کې واده وکړو. خو په دغه واده باندې د جینۍ مور او پلار ناراضه و. د جینۍ خپلې کورنۍ خوښې ته نه و کتلي، په خپله خوښه باندې خپل اشنا سره واده وکړو. هغه جینۍ چې سویره نومې دی، دغه خلک شهباز نوم دی. دوی چې دغه د وبا بیماري چې شوړه کېدله نو په دغه دوران کې دوی واده کړی و. دواړه بیا په لاهور کې اوسېدل. وایي چې ما ته یې څه موده وړاندې خبر راکړو ستا لور په هسپتال کې د ایمرجنسي په حالات کې ده. زه چې کله هغه هسپتال ته لاړم خپله لور مې ولیدله نو دا خبره ما ډېره محسوس کړه چې په لور باندې مې ډېر غټ ظلمونه شوي دي. وروسته د معلوماتو نه راته وروسته بیا دا معلومات وشو چې زما لور د باره چت نه راغورځېدلې ده. وایي چې شهباز خلک چې دغه یو خلک چې زما لور ورسره واده کړی هغه راته وویل چې ستا لور د چت نه په خپله راغورځېدلې ده. چې موږ د هغوی په محله کې معلومات وکړل نو معلومات داسې وو چې زما په لور باندې به ډېرې سختې ورځې تېرېدلې او آخر یې د وژلو کوشش شوی و، ځکه خو د چت نه راغورځېدلې شوې ده. په جرا باندې وایي سویره مور وایي چې دا مخکې په خپل کور کې وه، په کوم حالات کې وه چې اوس د خاوند په کور کې وه نو په کوم حالات کې وه. په ناز او په نخرو باندې یې غټه کړې وه. کله چې یو ناشنا هلک سره په مینه باندې واده وکړو چې بیخي حالت یې د لیونو په شانتې دی. ویل چې ما غوښتل چې خپله لور ځان سره کور ته راولم. کله چې دوی زما د دې خبرې نه خبر شول نو زما لور ځان ایمرجنسي وارډ نه ځان سره خپل کور ته وتښتول. په زوره باندې یې بوتله. 20 ورځې ځان سره پټه ساتلې وه. کله د هغوی کور ته ورغلم زه د هغوی رشتهدارو او خپلو خپلوانو په شریکه باندې ووهلم. ما باندې ډېر سخت غوزارونه وکړل. بیا په ځمکه باندې راپرېوتلم، د ځان نه خبر نه شوم. بیا د هغې نه بعد زه پولیس سټېشن ته لاړم نه بیا خو هغوی هم زما څه مدد ونه کړی شو. زه بیا ډېر د ناامیده په چغو په جرا سره راواپس شوم. هغې د عمران خان نه د وفاقي حکومت نه د مدد اپیل کړی دی، حتی د خپله لور بېرته راکړی شي، زما مدد دې وکړی شي. عزتمنو دا د ټولو جینکو د هلکانو دپاره یو پیغام دی. کله دې خو څوک په پټه باندې او په تښتېدلو باندې واده دې نه کوي، ځکه چې کوم یو واده چې د کور نه په تښتېدلو باندې وشي نو هغې ته مینه نه ولي. د مور پلار خوښې او مرضۍ ته کتل پکار دی، ځکه چې دغه دوران کې هلکان او جینکۍ نوي زلمي شوي وي نه پوهېږي. مور او پلار خوښې ته دې وګورئ. هېڅکله مور او پلار خپل بچي ته غلط ځای نه خوښوي. الله تعالی به ترې نه خوشحاله وي او پلار به ترې نه خوشحاله وي. داسې ډېر واقعات وشول. د واده نه مخکې دوی ته شنه باغونه ښودلي شوي دي او بیا یې ځان سره تښتولي دي. بیا یې هلته کې بوځي، بیا پرې غټ ظلمونه کوي. ځکه چې د دغه جینۍ بیا څوک نه وي، بس چې خلک چې څه مرضي وي هغه کارونه پرې کوي. د خپل د مور او پلار عزت خیر وساتئ. زموږ نننۍ معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره زموږ هم دا چینل درسره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټالۍ نښان ووهئ. یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسوي.